دی میاش کی اولی لس شپی الله پاک خاص کړي دي د رحمت د پاره او دویم لس شپی الله خاص کړي د مغفرت د پاره او دریم لس شپی الله خاص کړي د جهنم نه د خلاصي د پاره اسی خو چې تاسو سوچو کوي د ټول میاش کې رحمت هم شتا په دې ټول میاش کې مغفرت هم شتا په دې ټول میاش کې د جهنم نه خلاصیم شتا خودی لسو ورځو کې لسو شپو کې خاص فضیلت راغلی دی په دې رمضان المبارک کې یو بل بهترین عمل هم دی د تراویح نه پس چې هغې ته اعتکاف ویلی کېږي دا ځان له یو اهم عبادت دی او دا په رمضان المبارک سره سنت اعتکاف دا چې کوم دی هغه خاص دی سره دی او دا کیږي په آخري لسو شپو د رمضان المبارک کې سنت اعتکاف برسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کو نو زمونږ زړه غواړي چې د اعتکاف باره کې یو څو خبرې وکړو چې الله پاک زمونږ د عملګري تیار کی او دلته جماعت کې دوی اعتکاف ته کینی ثوابونه نه خبر شي اعتکاف په لغت کې ویل کېږي الحبس ځان قید کولو ته ویل کېږي ځان سړی قید کی که جماعت کې کینی لسو شپو کې ځان قید کی دا لس واړه شپې دلته تیری نو دې ته اعتکاف ویل کېږي او په اصطلاح د علماو کې اعتکاف ویل کېږي د ثواب په نیت باندې الله پاک ته د نزدېکت دپاره یو سړی د رمضان المبارک آخري لس شپې باندې جماعت کې د اعتکاف په نیت باندې کینی دې ته اصطلاحي اعتکاف ویل کېږي دا ډېر اهم عبادت دی علما د دې اقسام بیانوي د اعتکاف ځان له 3 اقسام ذکر شوي دي منګ او تاسو خو د یو اعتکاف نه خبر یو چې هغه په لس شپې اخیری د رمضان المبارک جمعات کې خلک کینی بس دی اعتکاف نه من خبر یو اعتکاف اقسام 3 دي یو اعتکاف هغه چې واجب ګرځيږي اب خامخا کې او یو اعتکاف هغه دی چې هغه سنت مؤکده علی الکفایه ګرځيږي دا کوم چې په رمضان کې او یو اعتکاف هغه دی چې هغه مستحب دی واجب اعتکاف دی ته ویل کېږي یو سړی راولګېده د هغې په کور کې څه بیماري وه او هغې وویل که ما بیمارۍ ته صحت ملو شه نو انشاءالله زه به 20 ورځې 15 ورځې 15 ورځې به زه اعتکاف کوم زما څه حاجت دی که هغه حاجت مې پوره شي زه به 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې یا 15 ورځې اعتکاف کوم دا اعتکاف واجب دی دا به خامخا کې په جمعات کې به کې دی کې به روژه هم نیسي کاغه د رمضان نه بهر وي او که هره میاشت کې وي دا واجب اعتکاف دی یو اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه ده چې کوم رمضان المبارک په آخري لسو شپو کې سنت مؤکده ورته ولې ویل کېږي ځکه رسول الله مبارک د مدینې په 9 کالو کې هر کال چې کوم دی رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی سیوا د یو کال دوونه اغیم بیا کفاره کړي وروسته بیا اعتکاف کړی نو ځکه ورته سنت مؤکده ویل کېږي چې نبی علیہ السلام په همیشوالی کړی دی او علی الکفایه ورته ویل کېږي چې په علاقې کې یو کس اعتکاف ته کېناسته د ټولې علاقې ذمه داري د خلاصه شوه او که په علاقه کې یو قسم کېناسته په جماعت کې دا ټوله علاقه مجرم ده ټوله علاقه ګناهګاره ده دا به الله د اعتکاف نه کولو باندې دا علاقه رانیسي یو اعتکاف مستحب دی اعتکاف مستحب دی ته ویل کېږي چې یو سړی جومات ته سترانه نوتي جومات ته او دا تاسو جومات ته راغلی بس دا ځان سره نیت وکړئ چې زه د اعتکاف په نیت رادننه شوم که تا 15 منټه تیر که 20 منټه د تیر که 15 منټه د تیر که تا ته به الله د اعتکاف ثواب درکړي دا ښایسته مزیدار شی ده جمعات ته رادننه کېږي مسترازي هغلته به دا نیت وکړي چې د اعتکاف په نیت جومات ته رادننه شوم همداسې راغی چا سره د کار و هغلته به نیت وکړي چې د اعتکاف په نیت باندې رادننه شوم که 2 منټه هم تیر کړي الله به د اعتکاف ثواب تا ته درکړي
اوس دا د اعتکاف ثواب څه شی دی؟ په دې باندې الله څه ورکوي چې یو سړی آخري لس شپې راشي په جماعت کې د ثواب په نیت باندې کینی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کوم سړی چې یوه ورځ د الله د رضامندۍ دپاره اعتکاف وکړي، یوه ورځ، جعل الله بینه وبین النار ثلاثه خنادق، الله پاک د ده او د جهنم ترمنځ درې خندقونو فاصله راولي. درې خندقونو فاصله راځي. یو خندق فاصله د ځمکې نه والا تر اسمانه پورې ده. یو ورځې اعتکاف باندې درې خندقه ثواب ملاوي، او یو خندق فاصله د ځمکې نه والا تر اسمانه پورې ده. اوس لس ورځې شوې نو 10 خندقه یعنی 10 پیرې یو سړی د ځمکې نه والا تر اسمانه پورې د جهنم نه لرې شي، دا به چېرته رسېږي؟ دا فضیلت الله په دې آخري لسو شپو کې ورکړی چې کوم د بت ورځې نه د ماښام روجمات به دلته کوئ اعتکاف والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی شد مئزره ثم لم یأت فراشه حتى ينسلخ. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله رمضان راغی هغه به د خپل ملا وتړله او جماعت ته به راغو. یو میاشت مسلسل اعتکاف کړی، یو میاشت مسلسل په تالاش د لیلة القدر دپاره. بیا یې اول لس ورځې وکړې، بیا یې دویم لس ورځې وکړې، بیا یې دریم لس ورځې وکړې. الله ورته وحی راولېږه، نشاندهي د لیلة القدر ورته وښودلو. بیا نبي علیه الصلاة والسلام به آخري لس شپې اعتکاف ته جماعت کې کېناستله. او په کوم کال کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام رحلت کېدو، د دنیا نه تلو، په هغه کال کې رسول الله مبارک 60 شپې اعتکاف کړی دی. دې دپاره چې نبی علیه السلام ته پته لګېدلې وه چې زه به را روان کال نه یم، د دې د وجې نه 60 شپې اعتکاف کړی دی. اعتکاف داسې یو اهم عبادت الله پیدا کړی دی. لس شپې په دې باندې الله پاک دومره لوی ثوابونه ورکوي. حسین رضی الله تعالی فرمایي وی زمانی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حسین وی چې زمانی که فرمایي چې کوم سړی اعتکاف وکړي د 2 حج او د 2 عمرو مقبول ثواب، د 2 حج د 2 عمرو مقبول ثواب په دته الله پاک ورکوي. قبول شوی حج او عمره د حاجیانو په ذهن کې دا رانشي چې موږ 10 لک روپۍ لګو، دا موږ سره باندې تا باندې د الله حکم هم دی، ثواب هم درکوي، خو تا سره خو پیسې د الله حکم هم دی. دوی ته ثواب خالی ملاویږي، حکم یې نه ادا کېږي. لکه ستا ذهن ته دا رانشي 10 لک روپۍ لګوم او دته ثواب ملاویږي، او تا خو د الله حکم هم ادا کړو، په تا خو پیسې وي در سره د الله حکم دی ادا کړي، او دې سړي ته به د 2 حج او د 2 عمرو ثواب ملاویږي. نو دومره بهترین عبادت دا په دې رمضان آخري عشره کې چې د بوت ورځ دا به شروع کېږي، شلم رمضان د بوت ورځ، او د بوت ورځ شلم رمضان کې به د ماښام روجمات به دلته کوئ. یو بل ځکې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی اعتکاف وکړي ایمانا و احتسابا، د ایمان په حالت کې مؤمن وي او د ثواب په نیت باندې راشي چې یاره بس رمضان مبارک د آخري عشره به په جماعت کې تیر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه، الله پاک د مخکې ټول ګناهونه معاف کوي. دا صرف په دې لسو شپو باندې ده، الله پاک د مخکې ټول ګناهونه معاف کوي. یو حدیث کې راغلی محمد رسول الله فرمایي وی کم سړی چې اعتکاف ته کینی دا به الله پاک لس خندقه د جهنم نه لرې کوي. لس خندقه، لس شپې دي، لس خندقه به الله پاک دا معتکف چې کم سړی اعتکاف کوي دا به د جهنم نه لرې کوي. د یو خندق فاصله 1500 کاله مسافت دی. 1500 کاله مسافت دا د یو خندق فاصله ده، او دا به الله لس خندقه
د جهنم نه لري کوي 15,000 کاله مسافت باندې با الله پاک دا د جهنم نه لري کوي. دا یاد ساتي الله پاک د خپل بنده د پاره یو بانی ګوري. تاسو سوچو کوي دومره معمولی عمل چې دا هیڅ عمل نه زمونږ په نسبت دا ولس شپې کول دي، دا دومره غټه خبره نشته. او بیا په جمعات کې نه داسې خو نه چې دومره ځای کې د کېنې جمعات د عمر لې ځای ده او درې چته دی ګرځه پکې د الله کور دی. په دې کې تا ته الله دومره ثوابونه درکوي چې یو خندق فاصله د 1500 کاله مسافت. نو دې لپاره عزیزانو کوشش وکړئ یو سړی عزم وکړو چې دې ثواب نه څوک پاتې نه شي. خپل زوی کېنو، خپل رور کېنو، خپله کوشش وکړو چې کېنو. کور کې هم ناصر دلته هم ناصر دا د علاقې جومات دی، رور هم راتلی شي، درته زامن هم راتلی شي، خدمت دې هم کولی شي، ثوابونه به ته ګټې او خدمت به دې بچي کوي، هغوی ته به هم الله اجر ورکوي. او زه تاسو ته واجبه خبره بله وکړم، یو سړی د ډېر ښېګڼې کوي، دلته یعقوب ټاون کې ګرځي، عطا محمد ګړی کې ګرځي، بلال کالونی کې ګرځي، هر سړي سره زکات خیرات هم ورکوي، هر سړي سره دوا سلام هم کوي، فلاحي کارونو کې هم ګرځي، تیرات هم چکر وي، فلاحي کارونه هم کوي. دا سړی راولګېدو اعتکاف ته کېناستو. نو رسول الله مبارک فرمایي چې د اعتکاف چې کوم سړی اعتکاف ته ناست شي ګناهونو لیست بند شي، ګناهونو لیست بند شي. ویجرا له الحسنات، خو نیکۍ کلاوي وي د هلته زکات او خیرات ورکولو. اوس خو دلته ناست جومات کې دته به الله ثواب ورکوي، زکات به نه ورکوي، خیرات به نه ورکوي، ثواب به ورته میلاوي. د فلاحي کارونه کول، تیراته به سامانونه وړل، هغه اوس تیراته نشي تللی، ته اعتکاف ته ناست دی، الله پاک نه ځي دا ثواب به ورته د هغې ورکوي. د ملګري ځي بل څوک ځي دته به ثواب میلاوي. داسې نور فلاحي کارونه کوي، دوا سلام خلکو سره ډېر سیوا و، رشتهدارانو سره تعلق ډېر سیوا ور چا تپوس به کولو، دا اجرونه رسول الله مبارک فرمایي ویجرا له الحسنات کله، ټولې نیکۍ به جاري وي، ګناهونه به بند شي خو نیکۍ به بندېږي نه. هغه نیکۍ چې هغه جومات کې د اوسېدلو د وجې نه نشي کولی، جومات کې دی بهر نشي وتلی، هغه ټول نیکۍ ثوابونه به الله پاک دله په جومات کې ورکوي. څومره اهم عبادت دی، الله عجیبه عبادات پیدا کړي دي. دا صرف دې دپاره چې الله پاک د خپل بنده بخي. کله چې ته د خپل بچې معاف کې که نه، بیا په معمولی شي باندې سړی بچې معاف کوي چې ځه ګرځه مزې کوه. نو الله پاک زمونږ او ستاسو د معافۍ اراده کړې ده، ځکه دومره دومره شیزونه زمونږ دپاره دومره غر پیدا کړي دي. معمولی شی وي الله پاک د بخښنې فیصله کوي، ولې چې الله پاک فیصله دا کړې ده چې زه به د خپل بنده جهنم نه خلاصوم او جنت کې به داخلوم. تاسو ته پته شته 10 لکه کسان روزانه، دا د حسن صاحب روایت دی، دا الله پاک د جهنم نه خلاصي روزانه. او بیا په آخري شپې باندې چې دا ټول جمع کې 3 کروڑه کسان راځي. دا اوس د بخښنې فیصلې دي. نو دې دپاره عزیزانو درخواست دی اعتکاف دپاره هر یو ملګری اراده وکړي، هر یو ملګری عزم وکړي چې انشاءالله خپل بچی به کینم یا به خپله اعتکاف ته کینم. دا د اعتکاف واړه خپل څه مسلې وي. اوس ښځې به چېرته کیني، دا مسله ځان سره یاد ساتي، دا ډېر اهمه مسله ده. ښځې کیني هغوی پکې مړی ژوندی هم کوي، ګوره ښه ښځې پکې مړی ژوندی هم کوي، کله ناکله پکې کمره هم شفټ کړي، بلې کمره کې اے سی لګېدلي و یاره بچیه دې کې اے سی لګېدلی دا ډول ډبلۍ اخله کمرې ته وړه هغه اے سی ته به چې کوم دی کښېنم. دې اعتکاف نه ځان خبر کوي او د سړو په اعتبار سره ښځې اعتکاف ته زیات کښېني. اول خو دا خبره یاد ساتئ ښځې به